حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه دا واقع شپږ او پیرا اوریدل د ویزه کې درته ویم وی بنی اسرائیل کې یو کس وی کفل د دنمو نو ډیرو علماء په دې جرام کړی چې دینه هغه پیغمبر مراد نه دی ذوالکفل ځکه چې انبیا د ګناه نه معصومین دی دا یو ګناهګار بندو وی دې کفل یو خزنه خواهش پورا کولو نو هغه چې کله راغه مجبوره ونه ورته وی چې مال دی ورته وی شپېته دینار بدل رقم دا غرض می پورا کا هغه مجبوره واغه ورته وی ز ټیک دا چې کله دغه خزې ته نږدې کېده نو په هغه وخت کې هغه خزې باندې ریګدارې یره ولګېده دی ورته وایي څه وجه ده ولې یریږي ورته وایي د الله نه یریږم نو ورته وایي چې ته د الله نه یریږي هغه زما هم رب دی هغه ترې رستو شو دا پیسې والا هسې ورکوي نن ورځې نه بعد به زه کلم ګناه نه کوم او په دې شپه کې دا کفل وفات کېږي د بني اسرائیل وخت کې به چې کله څوک وفات شو نو د هغې په دروازه به ولیکل جنتي دی جهنمي دی بخښنې شوې ده نه ده شوې نو الله تبارک و تعالی سهار چې دی وفات شوی دی خلکو کتلې په دروازې لیکلي دي چې الله د کفل بخښنه وکړه دې وجې نه د دې واقعې نه یو څو سبقه معلومیږي یو سبق خدا معلومیږي چې انسان د ګناه نه په زړه نه توبه وکړي یا پړه کې یره راشي نو الله د هغه یرې خوف د وجې نه هم د انسان بخښنه کوي دویمه ده کم انسان چې بے حیائی کې مبتلا کیږي غلط عمل ته مبتلا کیږي په هغه کې زیات کردار د فقر وي چې انسان په غربت او فقر کې مبتلا شي نو بیا هغه په دې کارونو کې مبتلا کیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې وجنه د فقر نه پناه غوښتې ده او صحابه کرامو ته هم دعا کړې ده هغې ته وایي چې تاسو د فقر نه د بچ کېدو دعا کوئ او د ظلم نه د بچ کېدو دعا کوئ چې تاسو په فقر غربت کې مبتلا نه شئ بعضې علما دا وایي چې افضل فقر دی خو هغه فقر هغې په یو بله زاویه ورته ګوري هغه خبره د صبر او د تحمل وجه ده یحیی ابن معاذ رحمه الله له یو فیصله راغه هغه فیصله چې ونه هغه د فقر او د غنا په منځ کې وه هغه ورته وی سبا د قیامت په ورځ باندې به وي تاسو نه تپوس د فقر او د غنا باره کې نه کیږي بلکې تاسو نه چې تپوس کیږي تاسو نه به د صبر او د شکر په بنا باندې کیږي ګوره فقر او د مالداری دا عیب نه دی بلکې کله الله یو نعمت درکې په هغه نعمت باندې د الله شکر ادا کول دا اصل شیز دی درېمه خبره د دې نه چې معلومیږي نو یو حسینه گفتگو معلومیږي کله چې چا سره خبره کې نو د خبرې انداز بدلوه هغې کې خبره ډېره سپکه سپوره مه کوه په کنایي الفاظو کې کوه چې د بې حیایۍ خبره په هغې کې وړاندې نه راځي څنګه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په دې حدیث کې بیانوي کلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته وی څنګه دا سړی د ښځې ته هغه حالت کې کېناستو چې څنګه خاوند خپلې ښځې ته کېني نو څومره د حیا الفاظ الله رسول استعمال که نو چې څومره د حیا الفاظ استعمالې نو هغه عمره به په هغه الفاظو کې نظافت هم یو اسلوب و بلندۍ طرف ته مایله کېږي دویم ګناه پرېښودل چې کله انسان د ګناه د پرېښودو اراده وکړي نو الله تبارک وتعالی دله نیکي ورکوي په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کله یو بنده ګناه اراده وکړي نو وی فرشتي الله ته وایي چې الله دې بنده اراده کړې ده الله ته خو پته هم ده خو بیا هم دې هغې تپوس کوي الله تبارک وتعالی فرمایي وی د ده اراده ملی کوي وی د دې چې کله ګناه وکړي وي هغې نه پس ته دا ګناه یو ګناه ولیکئ خو وی که د دې ارادې نه توبه وویسته وي په دې وله نیکۍ ورکوي حالانکه ګناه یې کړې هم نه ده محض اراده وکړه خو چې د ارادې نه دې توبه تایب کېږي نو الله په دې باندې هم دله یو نیکي ورکوي